اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما طرفنا ټول مسلمانانو ته غټ اختر قرباني او د عبادتونه ډېر مبارک شه. کم خلک چې په وطن کې دي یا مسافر دي هغه ته زه د زړه د کومې نه د اختر والا مبارکي یم. امید لرم د الله نه چې ان شاء الله خپ امن او خپ سکون سره به چې څومره اسلامي ملکونه ټول به خپ خوشاله سره د غټ اختر منو کړی. عزتمندو چې چم د قرباني کړي مونږ تاسو ته دا حق دی چې مونږ څومره ګاونډیان دي چې هغه هم ځان سره په دا حصہ کې یعنی په دا خوشاله کې ځان سره شریک او هغه په مخونه باندې هم مسکراهټ خندوګانی وینو. نو دا به مونږ تاسو لپاره د فخر خبره وي. دا غوښې دغه مطلب درې حصے جوړول دي نو چې یوه حصہ چې کوم دا مونږ خپلو ګاونډیانو له ورکو. عزتمندو بله خبره ده چې مونږ دا کم د فیسبوک او د یوټیوب کم پیجونه دي په دغو کې مسله د ویډیوګانو ډېرو خلکو ته نه ځي. نو یوه دا ویډیو چې څوک هم ګورو کم مسلمان یې ګوري نو هغه یې ضرور شیر او لایک د ثواب په نیت باندې ثواب پکې تاسو به چې کومه خبره ثواب پکې دغه خبره چې مونږ نن الحمدلله سم طریق ته د نن نه دم درود بن شوی دی تر 18 طریقه پیر به کوم دی مونږ چوټي وي اتل سم طریق پیر به مونږ دم درود چوټي وي او په نن سم طریق به ان شاء الله تعالی چې ژوندیو مونږ واپس خپل دم درود خانقاه کولو. نو 19 تاریخ چې کم دی دا به د 9 ورځې وي یعنی د منګل ورځ وي او دا ورځ چې کوم دا د زنانو. نو کوشش دا وکړو چې د 19 تاریخ نه مخکې هیڅوک کوم د راتګ ولا کوشش نه کوي ځکه چې تاسو به دلته راشو تاسو به کریه ولګي تاوان به مو شي. زه به موجود یم نه د 8 ورځې به زه کور نه بار یم. نو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کو لایک کو ځکه چې مطلب یو مسلمان یو ځینه تکلیف کوي او دلته راځي او هغه موقع باندې علاج ونه شي او تاسو یو ویډیو شیر کو هغه ته ورسیږي نو هغه به د تکلیف نه بچي. الله هم کامیاب لره الله هم خوشحاله لره ویډیو رانه وګورئ والله د پاکستان کې امن راولي والله دې چې څومره اسلامي ملکونه دي الله پاک دې په هغو باندې په ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. والسلام.